نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راله د حضرت عباده رضی الله تعالی عنه کور ته دروازې باندې ودرېد وی السلام علیکم. عباده ابن صامت صاحب قلار شانتی بی وعلیکم السلام داسې په قلار یې وویل چې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام وانه اورېدو. نبی کریم علیه السلام بیا وی السلام علیکم. عباده صاحب په قلار بیا وی وعلیکم السلام. دریم ځل نبی کریم علیه السلام بیا ووی. عباده صاحب بیا جواب په قلار ورکو. نبی کریم علیه السلام د هغې جواب وانه اورېدو. جو پیغمبر علیه السلام روان شو. طریقه دی ته د چا زیله ځي د چا ملاقات ته ځي نو تا یو ځل ور وټکو سوال جواب رانلی په دویم ځل په دریم ځل بس بیا به اخوا نور تنګول نه کې بیا به ځي سلام اچې یو ځل دې سلام واچو نو که څوک ستا ملاقات غواړي تا را غواړي نو جواب به درکړي خو د درې ځل نه اخوا به بیا تنګول نه کې بیا به ځي. پیغمبر علیه السلام روان شو. عباده صاحب په قلاره جواب کوي وعلیکم السلام. زوی ورسره ولاړ دی قیس صاحب ورته وایي بابا نبی کریم علیه السلام په دروازه ولاړ دی او سلام اچوي او ته یې غلی شه زم جواب ورکوم په قلاره غلی شه. چې درې ځل نبی علیه السلام سلام واچو روان شو نو عباده صاحب پسې منډې کړې قربان ما ستاسو سلام اورېدو ما جواب هم درکو خو په قلار به درکو په تیزه مې ځکه نه وې ما وی چې ته په موږ باندې ډېر سلامونه واچې چې ته اول ځل وی السلام علیکم او ما په تیزه جواب درکړی وی چې وعلیکم جو خبره ختمېدله نو ما دې دپاره په قلار جواب درکو چې تاسو زما په دروازه ولاړ یي او مکرر او بار بار ووایي چې السلام علیکم السلام علیکم په تاسو دې سلام وي په تاسو دې سلام وي. ما وی چې ډېر سلامونه را باندې واچې نو ځکه ما په قلار جواب درکړو. د پیغمبر د بینا په قدر تا پیغمبر ورته وی السلام علیکم نو هغه ته داسې غنیمت ښکاري چې بیا یې راته ووایي بیا یې راته ووایي ما او تا ته هم وایي نظر الله امرأ سمع مقالتي الله دې تا تر و تازه وساتي چې زما وینا اورې او زده کوي. آیا ما او ته پې څونه عمل کوو چې دا پیغمبر وینا اورو بچی دې اورولو ته لیږو بچي نه حافظ او عالم جوړو قدر د دغه خلکو سره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو ځل په سفر باندې روان دی. یوه زنانه په سفر ورسره ده ماشومه ده دغه موقع باندې هغه خپل وقت ته رسېدلې ده سفر نه چې راکوز شو د سورلۍ نه نو هغه ځای لږ څښا شوی دی ماشومه وشرمېده. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل دا ځای صفا کړو بیا خپلې سورلۍ باندې کښېنه خو په کومه اوبو چې دا ځای وینځي نو مالګه پکې واچوه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صرف دغه موقع مصلحت دپاره خبره کوله چې دا ځای په وینه باندې څښا دی نو چې مالګه پکې واچولی شي بدبیني به ختمه شي او دا راټه به ختمه شي. خو د چا وینا و چا سره قدر و د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خولې مبارکې وینا وه هغه زنانه چې به کله هم خپلې کپړې وینځلې همیشه دپاره به پکې مالګه اچله ما ته پیغمبر ویلي چې مالګه پکې واچوه ان تر دې چې وفات کېده نو وصیت کوي په کوم اوبو چې ماله غسل راکوئ په دې اوبو کې مالګه واچوئ ما ته پیغمبر ویلو چې په دې کې مالګه واچوه. د پیغمبر د وینا قدر د دې خلکو سره وکړه چې د هغه د خولې مبارکې نه خبره وتل هغوی ته بیا د زر نه یاقوت او زمرود نه دا داسې څیز چې د هغه قیمت په دنیا کې نه میلاوېده د یو ټکي به داسې قدر یو صحابي دی معاویه بن قره رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام ملاقات ته رالی دغه موقع باندې نبی کریم علیه السلام تشریف فرما دی ګریوان کولاو دی. اوس ګریوان کولاوېدل یو اتفاقي خبره وه خو دې صاحب د نبی علیه السلام ملاقات وکړو ګریوان د نبی علیه السلام کولاو دی. دغه یو ملاقات او دیدار په خپله دا صحابي قره صاحب د هغه بچی معاویه صاحب په ژوند به دوی چېرته تڼۍ نه تړلې که به جمع نو به د هغوی تڼۍ کولو وي
ګریوان به کولاو او که به اوړی نو هم به د هغې ګریوان کولاو. د یخنۍ او د ګرمۍ پروا نه وه، د شپې او د ورځې پروا نه وه، د خپل بدن خو دا ګریوان به کولاو. ولې؟ ما نبي کریم علیه السلام لیدلی چې د هغې تڼۍ کولاو. د پیغمبر علیه صلات وسلام د ژوند او د ویناګانو قدر د داسې خلکو سره چې صرف یو ملاقات او دیدار بیا هغه چې کوم دی صورت، هغه شکل، هغه حیثیت خپلول. عرض مو کو دا ډېرې قدرمنې ویناګانې د پیغمبر علیه السلام. زمونږ دا بچی هغه عظیم سفر کې د پیغمبر علیه صلات وسلام احادیث مبارکۍ اورېدل، د احادیثو زده کړې دپاره تللی. مور او پلار همت وکړي، بچی علم ته کښېنئ. نن دا بچی فارغه شوله، د ډېر لوی دولت سره راغلی ده،